ګوره ځوانانو، تاسو ته پته شته چې تاسو په زندګۍ کې څو جوړېدل غوښتل ستاسو نه هغه جوړ نه شو، یا تاسو د زندګۍ نه څو حاصلول غوښتل هغه تاسو ته نن ښینه پورې میلاو نه شو. د دې د مین وجه معلومه ده. د دې مین وجه دا ده چې ستاسو په وجود کې او ستاسو منټل هیلت کې ډېره زیاته انرژي پرته ده، خو هغه انرژي ستاسو نه په 4 وړه طرفه بهیږي او ضایع کېږي دننه. د هغې مین وجه دا ده چې تاسو په یو ټایم ډېرې پیسې ګټل هم غواړئ، او هم په دغه ټایم کې تاسو ته یو محبوبه او پیار مینه محبت هم پکار دی. تاسو په یو ټایم کې جم تم تلو غواړئ، خپله باډي جوړول غواړئ، او په دغه ټایم باندې تاسو درانه خوراکونه او خوش خوراکي کول غواړئ. تاسو سحر وختي هم پاڅېدل غواړئ او د شپې ناوخت هم وده کېدل غواړئ. تاسو ښه کارونه هم کول غواړئ، نیکیان هم ګټل غواړئ، او د بدو نه هم لاس نه اوچتول غواړئ. تاسو غواړئ چې تاسو نه بزنسمینان هم جوړ شي، خو تاسو نوکرۍ نه هم لاس نه اوچتوئ. نو خو دغه وجه ده چې په یو ټایم کې ستاسو انرژي په مختلف قسم ډایرکشن کې انواله، او ستاسو نه د انرژي په 4 وړه طرفه ضایع کېږي، او تاسو په مستقبل کې بیا لالاګان او بوتلان او بیکاریان نه جوړ شي. نو کامیابی دا راز دی چې همیشه یو لار ونیسه، په یو شي باندې فوکس کوه، او هغه لاره په مستقل مزاجۍ سره ونیسه، نو د دې به این ریزلټ چې تاسو ته ملاویږي هغه همیشه کامیابی وي. ولې چې همیشه وخت چرته څوک نه دی کامیاب کړی، خو د وخت صحیح استعمال چې کومو ځوانانو کړلی هغه همیشه په زندګۍ کې کامیاب دي. ولې چې کامیابی په محنت کې ملاوټ نه غواړي، هغه دی د ګرل فرینډ ملاوټ، د بوای فرینډ ملاوټ، په زندګۍ کې د غلطو کارونو ملاوټ، د پورن د کتو ملاوټ، د جونسنز ملاوټ، د میا خلیفه ملاوټ. ولې چې تاسو به ریزلټ بیا ملاویږي ملاوټي، او تاسو به دوباره په سرکل کې ناکامه کېږئ او ګرځئ به، او همیشه به ستاسو مستقبل، ستاسو تقدیر او ستاسو په منزل کې به تاسو ته صرف او صرف د میا خلیفه چشمې ملاویږي. نو یو ورځ به داسې راشي چې تاسو بیا د خپل وخت او د خپل ټایم نه به ګیله نه وي، خو تاسو به ګیله د خپل د ځان نه وي، او ستاسو به منګولې مروړی او دا سوچ به کوئ چې یاره زما مخې ته یو ډېره ښکلې زندګي وه او یو ډېر ښکلی سفر و، خو ارمان چې تاسو په دنیادارۍ کې مصروف وئ او تاسو د خپل وخت په صحیح وخت باندې قدر ونه کړو. نو همیشه چې چرته په زندګۍ کې دی مخ په وړاندې د تلو سوچ راغی، نو همیشه یو لار ونیسه، په مستقل مزاجۍ سره ونیسه، نو انشاءالله العزیز چې ته به کامیاب شي. او که په ډېرو چیزونو د لاس کې او په یو ټایم کې په ډېرو چیزونو او په ډېرو ټارګېټونو باندې فوکس ورکو، نو همیشه به ناکامه کېږي. ولې چې همیشه یو شی حاصلای نو د بل شي قرباني به ورکوي، او کله چې د بل شي قرباني ورکړه نو کامیابی به همیشه ستا ترلاسه وي. کم شی چې ته قربان کې نو هغه تا ته اټومیټیکلی په مستقبل کې ملاویږي. کنه په دنیا کې دنیا شی پیغمبري مثالونه هم موجود دي. نو الله تعالی استا په محنت کې برکت واچي، زموږ د واګانې سره دي. الله تعالی استا خوبونه پوره کړي، مخ په وړاندې شه، سټیپ والا کامیاب شي.